او دی آیات مبارکه لاندې مفسرین لیکلي دي چې اوس هم داسې خلک په دې دور کې شته چې هغوی د خلکو د وجې نه د حق مرسته نه کوي. د ما نه ډېر خلک دا خبره کوي، زه د خپل ځان خبره کوم، خاص کر د ما نه د کلي د لږ ملګري په دې وجې خفه دي چې یاره قاري صاحب په تبلیغ کې وخت نه لګوي. دا خبره زه ډېر اورم ډېرو ملګرو نه. صحیح ده که چیرې د منافقت دپاره وخت لګول شي، زه سهار له 4 میاشتو لسم، زه سهار له کال لګوم، خو هغه خلک چې کومو په تبلیغ کې کال او چله او 4 میاشتې لګولي دي، دا خبره زه دعوې سره کوم چې هغوی د طلاق وغورځوي چې دا موږ د الله دپاره لګولي دي او که د تبلیغیانو دپاره موږ لګولي او که د خپل امامتۍ دپاره موږ لګولي د خپلو مفادو دپاره. زه سهار له به کالو لګوم. زه د تبلیغ کار د هغه چا منم چې تبلیغ سره جوړ ساتي، داسې ده که نه؟ زه د هغه عالم کال منم، زه د هغه عالم چې له منم، زه 4 میاشتې منم چې هغه تبلیغ ملګرو سره شبي جمعه لګوي، بیروني او اندروني ګش کوي. دکه شانتې په کال کې به چله لګوي، د دی چې کوم روټین ده. که چیرې ما د کلي تبلیغ ملګري په دې باندې مني چې دا کال نه لګوي، سار له زه کال لګوم، بلکل زه کال لګوم سار له، خو بیا به زه تاسو سره جوړاو نه یم. نن هم چې په ما باندې د تبلیغ ملګري د ما په مدرسې تیریږي نو په ما سلام نه اچوي. وجه څه ده؟ وجه څه ده؟ ډېرو خبرو نه زه خبر یم. شم خان صاحب د الله پاک په قبر باندې نور ووروي، اب ما د سربندۍ ته راوستو. ډېر د تبلیغ ملګري ما ته کسانو کولی چې هغوی ورته ووایي چې دی له بیا را نشي. وجه څه ده؟ د تبلیغ ملګري د نورو مدرسو تپوسونه کوي، د ما د مدرسې تپوس نشته. که چیرې د ما په مدرسې کې تورات، زبور، انجیل پړاویږي، بلکل چې ما ته را نشي. او که د الله کتاب پړاویږي، وجه څه ده چې د ما تپوس نشته. ډېرو کسانو ډېر خلک دا یي چې یاره جي دا خو شرپسنده سره یو ځای ده او مونږ سره مرسته نه کوي، مونږ سره سینه. الله دې رحم وکړي. که چیرې د خلکو دپاره چې 4 میاشتې لګولي یا کالي، زه سار لسم تابعدار یم. قسم ده که تپوس وکړم بستره خلم مرکز ته سم. خو هغه علما چې د مونږ په کلي کې کال او چله او 4 میاشتې لګولي، قرآن نه، زه چاله قرآن نه ورکوم. طلاق ته وغورځئ چې دا مونږ د امامتۍ او د مدرسې او د خپلو مفادو دپاره لګولي دي که نه. په ګوتې ګوتې یو کس کولی شم چې هغوی د خوراک دپاره او د خوب دپاره چله او 4 میاشتې لګولي. زه د کلي ټول تبلیغ ملګري دی دا واوري، د A to Z، د الف نه تر یې پورې، د غټ امیر نه واله تر لاندې کس پورې، ټول کان کول کرسونو دا د ټول واوري چې ما همیشه دپاره بریلیانو سره جګړې د تاسو په سر باندې کړي. ډېر خلک یاره چې د مونږ په سر جګړې مه کوه او تا ته ضرورت نشته، ما ته په اکابرو خیږي او کوزیږي. نن هغه خلک دي چې په دې مرکز کې دستربندۍ نه کوي. اشرف علي تانوي صاحب هغه باندې خیږي او کوزیږي، شانور شاه کشمیري باندې ځان ته دیوبندې، ته ځان ته دیوبند مسلک والی راشه د خپلو اکابرو تپوس خو دې وکړه. بهرحال زه تبلیغ ملګرو ته دا خبره کوم چې وجه څه ده. ما سره به د دې خبرې سپینتن کېږي. که چیرې د ما په مدرسې کې ناروا کارونه، ناروا عقیده وي او تورات یا زبور یا انجیل پکې پړاویږي، بلکل چې مونږ سره څوک لین دینونه کوي. خو که قرآن پړاویږي، وجه څه ده چې مونږ سره داسې حالات دي. په هرې دستربندۍ کې د کلي د بدعتینو سره په هرې دستربندۍ کې ټول مشران ناست دي او مونږ سره سیوار دې مشر نه بل څوک په دستربندۍ کې نه وي. وجه څه ده؟ د ما په مدرسې باندې چې کوم تبلیغین تیریږي، زه بار ویلاړم او ما ته سلام قدرې نه کوي. اعلان کې رسول الله فرمایي افشو السلام، خپل منځ کې سلامونه خواره کوي. او د سلام په مسایلو کې دا دي چې سور به په ناس باندې یا په ویلاړ باندې سلام کوي. ته تیریږي او په مونږ باندې سلام نه کوي. دا زه خپل تبلیغ د ملګرو والا ته دا پیغام رسول چې سړیا مونږ نه د تبلیغ نه منکر یو
د ما درس ته ډېر کسان په دې وجې نه کینی چې رجی د تبلیغ کې وخت نه دله کولی ته کال کې چله لګې او د ما ټول عمر په مدرسې کې وقف ته د تا په کال کې په میاشت کې تاسې روزه لګې د الله په لاره کې لاړ شي د 24 ګنټې د الله په لاره کې الحمدلله دا زه دعوې سره یم په کلي کې چې څومره تنظیمونه دي په ټولو کې الحمدلله د ما د توحید عقیده ده او د ما د جماعت د اشاعت التوحید والسنه د ما کلکه عقیده ده د توحید زه د بدعاتو د رسوماتو نه پاک شخصیت یم قسم په خدای چې په دغه علماو کې کم بدعات دي چې کوم ته د تبلیغ د عملګری ټوکرای کیږي او الله دې دی پويږي الله دې دی پويږي کچېره د نام نهادۍ د پاره چې لا او سلور میشتي دا لګول شي د سار لسم سار لدی مانه ما پولیس کې ولیکي او سار لدی ما کال لا وزیر تاسو د پاره لګوم نه زه ټول د دین کار دی الله د پاره کوم د ماره چانه مفاد پرستی نشته دی آیات مبارکه کې الله د مشرکانو حالات ذکر کوي چې رسول الله به د دې وجه نه منلو چې به مخالک د دې کلی نه وشړي الله فرمایي وقالو ان نتبع الهدى او دوی وای ک چر تابعداري وکړو مونږه د هدایت ما